رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الآية دا سورة نساء آيات نمبر 12 پارا نمبر سلورما رکو نمبر 11 آیات کریمه کې د علماء او مفسرینو د وینا مطابق هغه میراث ذکر کیږي چې هغه میراث وروسته راغلی وي نکاح او هغه د پر سبب وجه او ذریعہ هغه نکاح ګرځي. مخکې د نسبی میراث او وراثت ذکر وشو او اوس ذکر کیږي د هغه میراث هغې ته وایي سببي. مخکې نسبي و صحیح ده. مخکې ذکر د هغه میراث و چې هغې ته وایي نسبي. اولاد د نسب کې دی. پلار چې دی دا زوی چې دی زوی د پلار په نسب کې راغلی ورسره نسب دی. مور ده، ورونه دي، خویندې دي. اوس هغه میراث ذکر کیږي هغې ته وایي سببي. ښځه او خاوند دا خو اجنبي دي، لیکن سبب څه شو؟ نکاح. د نکاح د وجې نه دې ته د یو بل د میراث میلاویدی شي. د آیات کریمه کې یو مسله به دا ذکر کی وایي چې کله ښځه وفات شوه او د ښځې بال بچ نه و، زامن یې نه و، نوسي نه و، کړوسي نه و، وهلم مجره، نو وایي خاوند ته به د ښځې په مال کې نیمه میلاویږي. نیمه. او که چېرته د ښځې بچي وو نو بیا به خاوند ته د خپل ښځې په مال کې څلورمه میلاویږي. دوه مسلې شو. درېیمه مسله که چېرته خاوند وفات شو او د خاوند او د دې ښځې دې مشترکه بچي نه و نو بیا به ښځه د خپل خاوند نه نیم څلورمه حصه وړي. څو به وړي؟ که دا یوه ښځه وه، که دوه وې، که درې وې، که څلور وې، حصه به څومره به وړي؟ څلورمه. هغه څلورمه بیا د بیبیانې خپل منځ کې پوره تقسیموي. او که بچي وو نو بیا دا ښځه یې لاړه اتمې حصې ته، دې ته بیا څومره میلاوي؟ اتمه. پوه شوې که نه پوه شوې؟ لکه چېرته یې بچي وو د دې خاوند نه د دې ښځې نه اتمه میلاویږي، او که بچي نو څلورمه، او خاوند ته نیمه میلاوي، او که بچي بیا به څلورمه میلاوي. دا څلور مسلې شارټ کټ مختصرې. وایي ولکم نصف ما ترک ازواجکم. د لکم کې خطاب خاوندانو ته دی. ولکم او ستاسو دپاره ای نارینهو نصف ما نیمه هغه حصه ده ترکه چې پرېښي وي ازواجکم بیبیانو ستاسو، و چې ستاسو بیبیانو نه کم مال پات شو په هغې کې به تاسو ته نیمه میلاویږي. خو دا کله ان لم یکن لهن ولد
ان لم یکن لهن ولد که نوي د دې دپاره بچې که بچې نو او دا ښځه وفات شوه نو خاوند ته به د خپل ښځې په مال کې نیمه میلوي. دا مسله یو ځای کې ذکر کېده او یو کس پکې و ټوټې غونډه کې ویل چې یا الله ما دې غم نه خلاص کړي چې ما ته نیمه میلو شي ما دې غم نه خلاص کړي چې ما ته څه میلو شي نیمه میلو شي. یو کس هغه وی دا یو متل مشهور دی که نه وایي که د ښځو وایي دا پوزه نه وه نو وایي ګندګي به خوراک وه. د یو سړی و هغه وی وایي یاره زمونږ پوزه شته زمونږ ګندګي خوراک ته چا ورته یې څه کوي واده م کړی دی وایي زمونږ پوزه شته او بیا هم دغه شی زمونږ خوراک دی. خیر دا خو یو ګپ شپ و لیکن دا خو شرعي حکم دی شرعي حکم دی او قرآن په حکم کړی دی داسې به نه کوي ژوند به داسې نه تېروي. امام مالک رحمت الله علیه غالبا تقریبا فرمایي وایي که چېرته ما ته پته ولګي زما وایي کور والا وفات شو او منځ کې یو ورځ تېره شوه او وایي که ما ته پته ولګي چې سبا به زه مرم نو د یوې ورځې لپاره به زه خامخا واده کړم یوې ورځې لپاره به خامخا واده کړم. شاګردانو ته دا ولي جي وایي دا ځکه چې الله کریم ته داسې حال کې لاړ شو چې د امام مالک و ماشاءالله نکاح وه واده و د نکاح په دوران کې راغلی واده و بې واده ماله دا ډېره ډوبه خبره ده ګورې دا ډېره ژوره خبره ده قیمتي خبره ده. وایي الله کریم وفرمایه چې او مال رالی لیکن ستا نکاح شته د نکاح مال رالی دا قیمتي خبره ده. ولکم نصف ما ترک ازواجکم ولکم ستاسو دپاره نصف ما نیم هغه میراث دی ترکب چې پرېښي وي ازواجکم بیبیانو ستاسو بیبیانې ستاسو بیبیانې د هغې نه ترکه فعال شو میراث خو دا کله ان لم یکن لهن ولد ان لم یکن که چېرې نه وي لهن دي دپاره ولدن بچې نه ان لم یکن لهن ولدن ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد ولکم نصف ما ترک ازواجکم. دیو مسله فإن كان لهن ولد فإن كان كچرت وی لهن دي دپاره ولد بچي وو نفلکم بیا ستاسو دپاره ای نارینو او ای خاوندانو د زنانو الربع څلورمه حصه ده که بچي ورلو بیا به څلورمه حصه میلاویږي بچی راغی نو بابا یې څلورمه حصې ته ورسو مما د هغې مال نه د هغې میراث نه ترکنا چې پرېښوي دي زنانو خو دا به کله میلاویږي من بعد وصیت وروسته د وصیت نه وروستو د ادا کولو د وصیت نه وروستو د نافظ کولو د وصیت نه یوسوینا چې وصیت کړی د زنانو بها په هغه مال سره او دینین او وروستو د ادا کولو د قرض نه د قرض ادایګي به وشي د هغې نه وروستو بیا څه وشي تقسیم د وراثت په کېږي او بیا به په څلورمه حصه کې وصیت څه کېږي نافظ کېږي. خو تاسو ته بېګا ما ویل چې وصیت یې ځکه مخکې ذکر کړه په دین باندې چې د وصیت ته خلک بیا توجه نه ورکوي او دا قرض نه وي دې ته خلک توجه ورکوي راشي وایي لکه زمونږ دومره دونه پیسې راله راکړي د دې نه وروسته ذکر کړه وصیت یې مخکې ذکر کړه دا د اهتمام د شان د وجې نه چې ګورې دا به تاسو خامخا څه کوئ په دې به عمل کوي لیکن وروستو د درېیمې حصې د وراثت ولهن زنانو دپاره ګوره قرآن کریم چې ډېر عجیبه شان دی وایي ولکم ستاسو دپاره کې خطاب چاته دی سړو ته وایي ولکم ستاسو دپاره یې سړو او بیا وایي ولهن زنانو دپاره داسې نه وایي چې ولکن ستاسو دپاره یې زنانو داسې نه وایي چې ولکن ستاسو دپاره دی مخاطب نه دي ګرځولی ځکه الله کریم چې دی نو پرده خوښوي حیا خوښوي
ندی ته وای چې والله نه زنانو د پاره چې ولکن نصاف د پاره ادي بیا رواني کې نو ان الله کریم یکفی الله کریم ډیر عزتمند دی کنایات استعمال وی ولهن زنانو د پاره الربع صدر حصه ده مما د هغه مالنا تارکتم چې پرې تاسو ای سړو ای خاوندانو په کوم صورت کې ان لم یکن کچرین ولکم ستاسو د پاره ولدن بچی کو بچی دی نو او تو واپس ان لله شوی نستا په مال کې ستاسو د پاره سره حصہ ملاویږي صدرو مثلا فإن كان لكم ولد کچری ستاسو پاره بچی نفلهن د دې بیبیانو د پاره اقومن اتمه حصہ ده مما د هغه مالنا ترکتم چې پرې تاسو ای نارینو خدا کله من بعد وصیت رستو دو نافذ کولو د وصیت نه توسونه چې تاسو وصیت کوي به هغه مال سره او دینین او رستو د ادایګي د قرض ده دا ادا کولو د قرض دا څلور مسالې ذکر شوې هغه مسالې هغه میراث چې هغه رستو راځي د څه د وجې نه د سبب د وجې نه او مخکې هغه میراث چې هغه راته د څه د وجې نه د نسب د وجې نه بیا د میراثو کتابونو کې تفصیل لیکلی دی لکه د خپل غټ تفصیل دی د بچو پارازان هغې ته احوال و حالات ورته وایي بیبیانو د پارازان د مور او پلار د پارازان لري ترونو خویندو د پارازان لري د ترونو لپاره پکې ځان لري دا ټول تفصیل بیا د میراث کتابونو کې شته خو دلته تاسو ته خبره ذکر کړي چې کومې په معاشره کې زیاتې رایجې دي زیاتې په عمل پې څوک نه کوي الله دې چې عمل کوي حاصل خلاصه دا چې خامخا میراث چې هر چا ته خپل څه کوي ورسوي حاصل خلاصه لب لباب نچوړ او ماز دا دی چې د کوم انسان میراث کېږي حق یې کېږي د خپل حق څه کوي ورکوي هغې باندې خپه مه راکاږي ځکه دا الله کریم حکم کړی او پرون یې خبره کړې وه چې تاسو په دې باندې نه پوهېږئ ایهم اقرب لکم نفعا دا د الله حکم دی الله کریم کوي نو تاسو میراث او دا وراثت صحیح طریقې سره څه کوي خپلو افرادو ته څه کوي ورسوي په دې باندې عمل پکار دی صحیح دی که نه چې عمل پې انشاءالله وکړو او دا خبرې معاشره کې نورو ته مقرور بیته کور کې بعضې کورونو کې داسې وي بعضې کورونو کې چې لور خوری کینولې نه ورکوي څه د وجې نه دې وجې نه نه ورکوي وایي بیا به دا زمانه میراث وړي نه راشه دا مه ورکوه داسې هم شته د معاشره کې شته میلاویږي د دې د وجې نه یې کینولي ځکه وایي زما خو اتیا جربه ځمکه 2 میلیونیان یو مې زوی دی او اتیا جربه ځمکه ده نو دا خو چې دی نو دا خو چې دی نو دا خو زما نه به ډېره ځمکه سي نه راشه نږدې راوه کور کې د هغې ژوند تباه خاورې ویرې شي او چې دی نو زندګي درکړو ته به شي نه چې مناسب رشته راله بس یو خو هغې چې د رشتو مسلې هغه ځان له مسلې دي که نه خو ځان له خبره ده خو چې کله سیټینګ برابرېږي نو په دې عمل پکار دی او د الله در کې کمی نشته دی الله کریم ورکولی والی اتیا جربه چې درکړې ده او تا ته هیله خپل حق ورکړه الله به نور اتیا جربې درکړي او که دې ور نه کړه نو د هغې نه به خلاص شي او پته نه چې پردۍ مقبره کې به دفن شي که خپله کې به دفن شي دا هم پته نه لګي دا هم پته نه اکثر چې د پردۍ کې دفن شي هېڅ پته نه لګي الله درکړ ډېر شی ده بس بس هغه 3 فوټه ځای سوچ پکار دی چې الله هغه مې خرڅ کړي باقي دا ځمکې وایي دا ځمکه دا خلک به جګړه کوي که نه وایي دا ځمکه ورته وایي چې دا سادهګان دي دا واړه وایي دا ځمکه زموږ مور ده که نه وایي دا ځمکه وایي چې داسې دي سادهګان دي په ما جګړې کوي یو وایي دا زما ده بل وایي دا چا ده دا زما وایي ځمکه وایي چې دا ټول خلک زما دي داسې جګړې کوي ماله به راځي او انسان څه نه پیدا دی خاور نه پیدا دی نه خاور انسان او ترمې کېږي به نه واپس په ځان پسې ته وایي دا وایي چې دا ځای د دی به ساده دی وایي ساده خان دي را پسې الله دې راضي شي دا خبره دی زموږ جوړ کې الله راوي ولکم نصف ما ترک ازواجکم ولکم ستاسو دپاره نصفو نیمه برخه د ما د هغه مال نه
ترک چې پریښي وي ازواجکم بیبیانو ستاسو ان لم یکن لهن ولد ان لم یکن کچری نه وي لهن بیبیانو دپاره ولد بچي فان کان لهن ولد کچری وي دي دپاره ولد بچي نه فلکم ستاسو دپاره الربع څلورمه ده مما د هغه مال نه ترکن چې پریښي زنانو من بعد وصیت وروستو د نافذ کولو د وصیت نه یوسوینا چې وصیت کوي دا زنانه بها په هغه مال سره او دین او وروستو د ادا کولو د قرض نه ولهن او د زنانو دپاره الربع څلورمه حصه ده مما د هغه مال نه ترکتم چې پریښي تاسو ای نارینو ان لم یکن لکم که چېرې وي ستاسو دپاره ولدن بچي نو بیا به ده څلورمه ده فإن كان لكم ولد کچری نو بچي اوس بل صورت فإن كان کچری لكم ستاسو لپاره ولد بچي او هغې بلوچي بچي هغسې بعضې بچي بلوچي وایي یو د عمره او لس د ممره داسې وایي یو د ممره او لس د عمره نو فلهن دې لپاره الثمنه تمه ده مما د هغه مال نه ترکتم چې پرېښي تاسو خو دا کله من بعد وصیت وروستو نافذ کولو د وصیت نه توصونه چې تاسو وصیت کوئ بها په هغه مال سره او دین او وروستو د ادا کولو د قرض نه وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس دا الآية دا سورة نساء آیات نمبر 12 پارا نمبر 17 اور رکوع نمبر 14 آیات کریمہ کی ذکر دا هغه میراث کې چې کوم وراثت او میراث د داسې انسان نه وړي شي چې هغه انسان دی کلاله کلاله میراث ته وایي بال بچې نه اته کلاله وایي دارونه چې دی دا درې قسمه دي ورونه زموږ معاشره کې خو دوه قسمه دي یو خپل یو مهرني دي بس صحیح دی که وایي دا مهره دی او د شریعت مطهره د رول مطابق دا درې قسمه دي ځکه چې دی کې مسله د میراث راځي د وراثت نه دی پورا ډیټیل سره خبره کوي یو ته اعیانی رونه وي اعیانی پلار شریک ما شریک چې کوم رونه دي ته څه وایي اعیانی او عینی چې مور او پلار د بال بچ یو وي معاشره کې زمونږ زیاتر دی ته کوم رونه وایي اعیانی او عینی دویم رونه دي علاتی پلار شریک ما شریک نه پلار شریک لیکن مور شریکه نه پوهېږې که نه دغه رونه چې دي د خپل منځ کې د پلارانو دا چې کوم اولاد دی پلاران شریک دي میندې څه دي جدا جدا نه دغې ته شریعت کې علاتی رونه وایي علاتی او دریم دی اخیافی ما شریک پلار جدا جدا مور شریک ای او پلاران سی جدا جدا لدې ته شریعت کې اخیافی رونه وایي لکه یوه زنانه ده خاوند سره ژوند تېرو د هغه نه بچي وشو خاوند وله طلاق ورکړه یا خاوند وفات شو دا ښځه لاړه او بل خاوند سره نکاح وکړه د هغه نه هم بال بچو شو نه هغه بال بچ د زنانه او دا خپل منځ کې رونه شو او یې ته کوم رونه وایي اخیافي یې ته اخیافي وایي یو دی د مخکې صورت دی یې ته علاتی رونه وایي چې سړی دی دوه ښځې دي ښه مزېدارې او د یوې نه هم بچي دي بلې نه هم بچي دي
نو پلار خو د دې ورونو خپل منځ کې پلار شریک دی، لیکن په دې منځ کې دا بچي څه د یوې مور نه دي او څه د بلې مور نه دي. دا ورونه په دې خپل منځ کې ورونه دي، لیکن علاتي دي، میندې جدا جدا، بابا یو دی. او اعیاني چې بابا هم یو وي او مور هم یو وي، دې ته وایي اعیاني خپل ورونه. نو معاشره کې خو ټول چې دی نو څه وایي دا ناسکه مې دی او دا مې سکه دی، مهرني او دا مې خپل دی. تاسو په دې خبره باندې پوه شئ. دلته چې دا کوم مسله ذکر کوي، وان کان رجل یورث کلاله او امرأة وله اخ او اخت، دا د هغه ورور باره کې خبره کوي چې کوم اخیافي دی، ما شریک داران جدا جدا. دې ځای کې هغه مسله ذکر کوي چې کوم ورونه دي اخیافي، میندې یې مور یوه ده لیکن پلاران یې دي جدا جدا دي. او عیني او علاتي رستو را روان دي انشاءالله، د هغې د میراثو ذکر رستو را روان دي. خو دلته چې دا کم ذکر کېږي دا کم دي اخیافي، مور یې څه ده یوه ده لیکن والد پلاران یې دي جدا. لکه د هغې مثال ما ذکر کړ، یوه زنانه ده واده شوه، د هغه خاوند یې بچی شو، خاوند طلاق ورکړو یا چې د خاوند یې وفات شو، د طلاق نه یا د وفات نه وروسته د زنانه د عدت نه وروسته بیا بل خاوند سره واده وکړو، د هغه نه هم بچی شو، د زنانه خاوندان دو شو، نه دې علاقانو پلار هغه هم دی خو لیکن خپلی نه دی، پوه شو که نه، او د خپل بچي هم د دې نه پیدا شو. دا د دې ښځې دا زامن چې د مخکیني خاوند نه مو او اوسني خاوند نه، دا ورونه په خپل منځ کې اخیافي شو. د دې ځای کې چې دا کوم ذکر کوي دا دغه ذکر کوي چې ما شریک او بابا سره جدا جدا دی. دلته چې دا کوم ذکر تاسو پوه شئ. او باقي پاتې اعیاني عیني او علاتي هغه وروسته انشاءالله مسله را روانه. وان کان رجل فشرط یو سړی څنګه سړی، وان کان کشرط رجل یو سړی کلالة میراث، کلالة میراث یورث د هغه نه میراث وړی شو، دې کانته دې ته ګرامر لحاظ سره زموږ اصطلاح کې افعال ناقصه وایي، دا اسم او خبر غواړي. نو ان کان رجل که چرته یو سړی کلالة میراث یورث د هغه نه میراث وړی شو، په کوم حالت کې؟ په داسې حال کې او امراتون یا یوه زنانه وه یا څه وه زنانه وه هغه میراث وه، کلام به داسې شي. وان کان که چرته رجل یو سړی یورث چې د هغه نه میراث وړی شو، کلالتنا سړی میراث اوس راواله. وان کانت امرأة که چرته یوه زنانه یورث یا تورث د هغې نه میراث وړی شو، کلالتنا هغه میراثه. قرآن کریم اختصار کوي که نه، دا خبره مختصر ذکر کوي. نو او امرأة ترجمه دا ده یوه زنانه داسې زنانه وه چې هغه میراثه وه او د هغې نه میراث وړی شو، پوه شوې که نه که نه. ولهو او د دې سړي دپاره د زنانه دپاره اخون یو ورورو او اختون یا یوه خور وه، د دې سړي دپاره یو ورورو یا یوه خور، یا د دې زنانه دپاره یو ورورو یا ورله یوه خور وه. ټولو ته راجع دا ضمیر دا په اعتبار د کل واحدین سره راجع دی. نه چې یو سړی دی میراث دی، پلار میراث چاته وایي چې پلار یې وایي، امام قرطبي وایي بچي هم نشته، دا میراث دی. نه یو سړی دی میراث دی یا یوه زنانه ده میراث ده، الله څوک نه میراث دی صلوات شي. نه یو سړی دی میراث دی د هغه نه میراث وړی شي، یا ښځه د میراث ده د هغې نه څه وړی شي میراث. خو د دې ښځې یا د دې سړي یو ورور دی یا یوه خور ده، یا د دې زنانه یو ورور دی یا یوه خور ده، نه دې ته به څه هم میلاویږي. وایي فلکل واحد د فار د هر یو منهما د دې دواړو نه السدس شپږمه حصه میلاویږي، هر واحد ته به څه میلاویږي شپږمه، مال به شپږ حصې شي، شپږمه حصه به د ورور ته یا خور ته میلو شي، د چا د دې میراث او د دې میراث دی.
او باقي 15 حصے پاتې شي او چاته ملو شي عصبه او ته چې کوم عصبه ګرځي تر امام قرطبي وی میراث هغه چاته چې پلان نه او بچیم نشته په فرض کا پلان دې ترونه دي نو رشتہ دا چې عصبه ګرځي نه 15 حصے باقي ته پاتې شي او یو حصہ به د اخیافي ورته ملو شي چاته اخیافي ما شریک دې کړه ما شریک خپل مېس کې چې کوم ورو دي ته به دا خو یو پاتې شو اوس په چرته د اخیافیرونو پاندې دا دو یا ډیرونه بیا وسه ملاویږي دغه لپاره بیا سولوسته مال بدري حصے شي درېمه حصہ به د اخیافیرونو پاندې په خپل مېس کې تقسیم کی او باقي دوه حصے چيري او عصبوت ملاویږي چې دا کوم جنې د سړي طرفه چې کوم لین را روان پوه شو کړه ګوره فإن كانوا كشرتي ودي أكثر من ذلك زيادة دينا مخکې خو یو کنه اوس خو یو نو دو یا دریو څلور پنځه شپږ نه فهم دي چې دي څوک چې د میراث وړي میراث څوک د دې میراث سړي یا د میراث ښځې ورونه دي او خویندې دي د یو مسله ذکر شو کنه اوس د ډېرو کو چېرته دا دوه وروڼې او دې وروڼه د دې میراث سړي یا د میراث ښځې دوه درې څلور وروڼه بیا به صحیح ويفهم دي چې شرکاون دا شریکان دي په ثلث په درېمه حصہ کې سمه حصہ کې یعنی مال بدري حصے شي درېمه کې درېمه د خپل مس کې تقسیم کې د خیافیرونه او باقي دوه بچاته ملو شي خپل عصبات من بعد وصیت رسل د وصیتنا رسل د ادا کول د ناقص کول د وصیتنا یوسو چې وصیت کول شي به په دې مال سره په دې میراث سره او داین او رسل د ادا کول د قرضنا دا خبره خو درې پیره تیر شو غیر مضار دا په داسې حال کې ضرر رسون کې بنوي دی مړی ته وی چې کله ته وصیت کې کنه وای ضرر باندې راسي دی مېت ته چې کله ته مړې او یا د امر نمخ خپل وصیت کې او یا قرض پاغي کې به ته ضرر څنګه نه راسي لکه په دې چې قرض نشته او دی وی زما چې رقم وارثان دي کنه دې ته صفات دي شي راشه زبوې ما چې په ما د پلان کې دومره لاک روپې دي وای غیر موضوع خیال کو ضرر باندې رسي ورته پر ورسو او دا دین سره لګي قرض سره لکه دی به وای چې لکه زما د ورثه چې دي کنه دا زما بدی شي او زه ما چې دې ته سمېلو نشي نه په ما د پلان کې دومره قرض دي او یا وصیت کې چې زما د مال نه به زما څومره لس جره بزمه کدی نه باندې حجره بزمه که زما چې نه هغه ځای لپاره وي هغه خلکو لپاره وي چې کوم هغه یاد کړو هغه نه خپل دي نه پردي دي نه ادي او نه بدي څه دا کنه وصیت وکړو دې مالک ته کنه وصیت کول شي ولیکن ظلم وکړو ضرر ورسوي نه خپل ورثات به ضرر نه رسي نه په دین کې نه په وصیت کې دین کې مې ته وی کنه لکه چا په قرض نشته دی په ما پلان کې 3 لک روپۍ دي دی وای په دې نیت باندې چې دا پیسې غته ملو شي زما چې دا کوم وارثان دي کنه دې ډېر ملو شي نو دا څه کار به دا مړې دا چې کوم انسان دا وصیت کې دا انسان به دا کار نه کوي غیر موضوع شی تاسو نظر الرسون کی کون غیر موضوع شی تاسو نظر الرسون کی یا بدینی ضرر رسون کی په داسې حال کې چې دا انسان چې کوم انسان چې وصیت کې دی به ضرر نه رسي نه په دین کې نه په وصیت کې پوښښ کړه وصیت دا اخلاق حکم دی من الله تعالی فضل الله جل جلاله هنا دا حکم د چاري الله والله علیم حلیم او چې کوم انسان دا چلو کو ظلم کو زیاتیو کو تو وصیت یا په دین کې الله صبرناک دی لیکن پتا ورته ال طبيعت اثر بیا به سره ګوري والله الله جل جلاله عليم قوي دي حليم صبرناک دي بس دې کې ویډیو بس ساجو استاد بیا وای بیا کذا وین کان رجل آیات باندې هو شوي کنه وین کان کشرتو رجل یوسړ یورسو چې داغه میراث وړي شو کلالتن میراثو او امرأتون یا یو زنانه و میراث و داغین میراث وړي شو وله او دې سړي د پاره اخون یورورو او اختون یا ولا یو خور وا حکم ورو کوم خور اخیاتی څه کنه یا د دې زنانه د پاره یورورو یو خور وا نه میراث ورته څنګه میلاویږي
دې رور خور ته هر یو ته به پوره شپږمه میلاوي فلکل واحد د فار د هر یو یعنې رور ته او د خور ته منهما د دې دواړو د رور او د خور نه السدس شپږمه حصه ده. دا یو صورت په میراثو کې داسې دی چې دې کې وروڼه او خویندې برابر برخې دې کې فوقیت نشته دی. دلته ګوره سدس راوځي، دلته رور ته سدس میلاویږي او خور ته څو میلاویږي؟ شپږمه میلاویږي. دې کې داسې نشته چې للذکر مثل حظ الانثیین چې جنۍ ته ډبل او هلک ته سنګل. څه که نو په دې صورت کې ډبل دا خبره نشته دی، ځکه چې دلته دا میراث د مور طرفه راغلی دی. چا طرفه راغلی؟ دلته هغه مور منځ کې ده که نه، ما شریک ده که نه، اخیافي وروڼه خویندې دي. نه په دې صورت کې چې ده نو دلته دا وروڼه او خویندې دا مستقل بډانګېها دي. څه دی که فلکل واحد د فار د هر یو دې زنانه او د دې هلک منهما د دې دواړو نه سدس شپږمه حصه ده. فإن كانوا کچرته ودي دا خیافي وروڼه خویندې اکثر من ذلک دې نه زیاتو د یو نه زیاتو نفهم دوی چې شرکاو دا به حصه داراني په ثلث په درېیمه حصه کې او باقي ته میلاویږي عصباتو ته من بعد وصیت وروستو د نافذ کولو د وصیت ته یو څه چې وصیت کړی شي بیا په هغه وصیت سره په هغه مال سره په جیدات سره او دین او وروسته د کولو د قرض نه غیر مضار شی تاسو نظر رسونکي یا په داسې حال کې چې نه وي دا وصیت کوونکي ضرر رسونکي به نه وي. وصیت انداک لک حکم دے من الله تعالی فضل الله جل جلاله لا والله علیم حلیم دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام. يا الله زمون راضي يا الله کړي ګناهونه معاف الله انده کړي ګناهونه سره موږ سره مشران دي کشران نوجوانان الله دې رجن کې مل حال کې برکتونه واچي. څومره مسلمانان پریشانو کې دربا ټول مسلمانان پریشانو نه لو باسي ټول باندې خپل رحم او کرم د عمل کې حالات مبارک کې او کې زموږ د عمل د حالت الله سي کې خدایا الله د سي کې خدایا زموږ خپل ملک پاکستان ای رب دې حالات الله سازګار دې کو څومره ګنده عناصر د غیار له سونو قوت د الله غتنو باسي زموږ ملک الله د امن د رحم الله فضا قائم کړي. الله د حرمین کریمانه حفاظت فرمایي. الله د علما معلمین متعلمین مساجد مراکز د ټول الله حفاظت فرمایي. زمونږ د راځي شرابه څومره مسلمانان چې په دنیا کې الله د حفاظت وکړي الله د حفاظت وکړي. څومره بیماران دي الله غي له صحت کامله شفای کامله ورکړي. څومره وفات شوي الله ټول قبرونه عارف رحمت جنت باندې شو ګرځي. زمونږ د راځي شرابه د ټول اخره خاتمه په ایمان کې صلی الله تعالی علیه